حضرت عمر سے په منبر باندې ناستو او خطبه کې و فرمایل تواضعوا، عاجزی اختیار کې، اے زما رعایو عاجزی اختیار کې، لویونه کې. ځکه ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلی دي من تواضع لله رفعه الله، څوک چې عاجزی اختیار کې الله ورته بلندي ورکوي. فهو فی نفسه صغیر وفی اعین الناس کبیر، دا عاجزی کوون کې والا ځان ډېر کم ګڼي، ځان وړوکی ګڼي، هېڅ شی ځان ته نه وایي، خو د خلکو په زړونو کې به د ډېر لوی قدر وي. ومن تکبر، او څوک چې لوی کوي وضعه الله، الله یې ذلیله کوي، پړ مخ یې راچوي. فهو فی اعین الناس صغیر وفی نفسه کبیر، د خلکو په نظر کې به دا یو دومره حیثیت هم نه لري لکه څنګه چې د میږي حیثیت دی. په ظاهره به د دعا سلام کوي، خو د خلکو په زړونو کې به د انتهایی حقارت پروت وي، خو د الله په کتاب کې به دا ډېر لوی سړی وي. نو عاجزي ښکلې صفت دی در دې پورې حتی لهو اهون علیهم من کلب او خنزیر، په دنیا کې الله به دا دونه به دا ذلیله کی چې لکه د سپینو او د خنزیر نه به زیات دا ذلیله شي. عاجزي ښکلې صفت دی.